الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، کم آیات مبارکہ تلاوت شو دا اللہ رب العزت دا طرف اعلان دی پاغی کی کہ تاسو استغفار کوئے اللہ رب العزت پس تاسو گناہون معاف کی. اللہ رب العزت غفار ذات تے بخون کے مہربان دے. بیداغین بعد نور د استغفار فائدے اللہ رب العزت بیان کړي دي چې د استغفار سره گناهونه معاف کیږي، د دین علاوه نور څه معاف کیږي، نور څه ملاوي. محترم لومبه مونږ تاسو د الله رب العزت د شفقت تلک شان د سوچ کو د الله رب العزت داسې شفقت ته چې د الله بندگان یو مونږ ټول د الله رب العزت بندگی کو، زمونږ نه غلطی کیږي، کوتاهی کیږي، جرمونه کیږي، نافرمانه کیږي، الله رب العزت
قدرت لري چې ما او تا ته په دغه جرم باندې په دغه غلطۍ او دغه نافرمانۍ باندې الله رب العزت ما او تا ته سزا راکړي. الله رب العزت د دې خبرې قدرت لري چې ما او تا ته سزا راکړي. خو قربان د الله رب العزت د رحم نه، قربان د الله رب العزت د شفقت نه چې الله رب العزت سره د قدرته ما او تا ته د خپلو جرمونو د تلافۍ دپاره، د خپلو ګناهونو د مټاولو دپاره، د خپلو توروالي د اعمارو د ګنده اعمارو د ختمولو دپاره الله رب العزت ما او تا ته عمل وښوده چې تاسو دا عمل کوئ، ستاسو به ګناهونه زه معاف کوم. تاسو لږ شان دې سوچ وکړئ، په پاکستان کې مونږ اوسېږو، د دې ملک قانون یو سړی ماتوي نو د هغې دپاره د معافۍ ذریعه شته که نه؟ د هغې دپاره د سزا ذرایع دي. کله چې انسان یو غلطي وکړي په یو ملک کې، د هغه ملک قانون واکداران او د هغې پاسداران یې راونیسي نو څه ورته ښیي؟ لار ورته نه ښیي چې ته به اوس د دې نه بچ کېږي څنګه، بلکې ورته وایي تا ته به سزا میلاویږي، د سزا نه بعد به ته بیا بچ کېږي، ته به اعلی خلاصېږي چې کله ته د دې ګناهونو سزا ته وخورې، د دې غلطۍ د دې جرم د دې سزا وخورې، کله د قید په صورت کې، کله مالی جرمانې په صورت کې، کله د دواړو په صورت کې. بعضې اوقاتو کې انسان ملک بدر شي، بهر ملک کې زمونږ مسلمانان، زمونږ د ملک رونه وخت تیری، غلطي تی وشي، اکثر وتا په پاسپورټ باندې یو سټمپ ولګوي چې آینده لپاره به دې ملک ته نشي تللی، مکمل پابندي پې ولګوي. محترمو، د الله رب العزت داسې عجیبه قانون دی، داسې شفقت والا د الله رب العزت شفقت والا ذات دی چې په خپل بنده باندې څومره مهربانه دی. ګناه دې وکړه، غلطي دې نه وشوه، پکار خو سزا وه، خو الله رب العزت فرمایي نه، استغفار ووایه، توبه وباسه، تا ته به الله رب العزت د طرف نه د برأت یو سرټیفیکیټ میلاو شي، ته پاک شوې، ته د دې جرم نه. داسې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا بنده داسې دی چا چې توبه ایستې ده چې د سره اړو ګناه کړی نه ده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. الله حبیب فرمایي ګناهګار توبه کوونکی داسې دی چې د سره اړو ګناه نه ده کړی. محترمو، ګناهونو کې اټول نه لوی ګناه، لوی جرم، لوی نافرمانی هغه شرک دی. هغه څه دی؟ هغه شرک دی. الله رب العزت هر څه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي. انسان شرک وکړو او سره د شرک نه دی د الله دربار ته لاړو، دا نه معاف کیږي. او کنه د شرک نه توبه ویستا، د هغې توبه دا چې انسان دین اسلام کې داخل شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ارشاد فرمائی ان الاسلام یهدم ما کان قبله. انسان چې اسلام راوړي، کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وی، ادا مخکینی گناهونه الله معاف کوي. کم شرک کړي دي، کم گناهونه کړي، الله معاف کوي. درې سيزونه داسې ذکر شوي دي احادیث مبارکو کې چې د هغې سره مخکینی گناهونه معاف کیږي. نور هم شته. مسلم شریف حدیث دی، پای کې راځي یو اسلام، یو انسان کلمه وویله، د دې نه مخکې مشرک دی، د ده ګناهونه دې سره معاف شو. دویم هجرت دی، کم کس هجرت کو الله رب العزت مخکینی گناهونه معاف کوي.
دریم حج دی. یو کس حج کو د حج سره الله رب العزت مخکینی گناهونه معاف کوي. نو محترم معارض میں دا کو دا الله رب العزت داسې عجیبه د شفقت معامله کوي د خپل بنده سره. دومره مهربان ذات دی چې قدرت لري په سزا باندې. خدا الله رب العزت د طرف نه اعلان کیږي چې تاسو توبه وباسئ، استغفار ووایئ، ستاسو گناهونه به الله معاف کړي. امام تیمیہ رحمہ اللہ په خپل کتاب الایمان الاوسط کې لس داسې اعمال ذکر کړي دي چې په هغې سره د انسان گناهونه معاف کیږي. په هغې کې لومبي ذکر کوي توبه. توبه مونږ پښتانم توبه وایو. توبه ویل کیږي عزم جاسم، عزم کول، پخته اراده کول کلکه چې آینده به دا ګناه نه کوم. دې ته ویل کیږي توبه. او الله رب العزت فرمای توبو الی الله جميعا، تاسو ټول توبه وباسئ. هر چاله توبه ایستل پکار دي. څومره انسانان دي هغوی له توبه ایستل پکار دي. لومبی انسان کې چرته مسلمان نه دی توبه دی وباسي او باقی دی اسلام کې داخل شي. توبو الی الله توبة نصوحا، کلک او مضبوط توبه ایستل پکار دی. او الله رب العزت په توبه باندې چې د انسان د الله رب العزت په دربار کې عزم داو کی چې رب زب آینده ګناه نه کومه، الله په دې ډیر زیات خوشحاليږي. یو قسم نه دا د الله سره روغه کول دي. انسان د الله سره روغه وکي، رب په ناپوهتیا کې، په لا علمه کې، بعض اوقات قصدن عمدن د انسان نه ګناه وشي، یا ورته پته نه چې دا کار د ګناه دی، یا ورته پته یې خو شیطان علم صحیح دوکې کی. نو دی په دې باندې توبه وباسل پکار دي. الله رب العزت د توبې بار بار حکم کړی دی. او ما وتا تا په کلام الله کې بعض موقع داسې راغلي دي چې هغې کې توبې تذکره راغلې ده. د توبې ترغیب پکې ملاو شوی دی امت ته. امام تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے لومبی عمل هغه توبه ده چې انسان توبه وباسي، د الله رب العزت گناهونه معاف کوي. محترم توبه علماء کرام طریقې ښودلي دي. توبه انسان د خپلو غلطو د گناهونو وباسي، نو د هغې لپاره څه شرایط ذکر کوي چې دی دغه وخت کې په دې عمل کې مبتلا نه وي. دغه وخت دی دغه عمل نه کوي. یو انسان دی ګناه کار کوي، غلا کوي، لګیا چې غلا کوي، وایي ربه زما توبه ده. دا توبه نه شوه. بل د کلک عزم او اراده وي چې آینده به دا ګناه نه کوم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي راغی، خدمت کې حاضر شو. فرمایي د الله رسوله زمانه ډېر غټه ګناه شوې ده، ډېر غټه ګناه شوې، جاړي څه به کوم؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتا یو ګناه مه تکړه غلا ده نشوي زنا دي کړي ګناهونه وته یو ذکر کو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابی فرمائی اذا اللہ رسولہ په دور جاہلیت کې چې ما ایمان نو راوړی ما خپل ماشوم لور هغه په خپل لاسونو باندې جمدې خاورو کې خخه کړې ده بیا هغه واقعه ذکر کړي په دې طریقه می بار ته بوتله او داسې فرمای الله رب العزت د طرفنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعلان کو چې چا ایمان راوړو د دین مخکې کوم ګناهونه نه شوي الله یې ټول معاف کوي محترم دویم عمل امام تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کړی دی استغفار دی دا توبه و استغفار تقریبا یو شان د معنی لري توبه ویل کیږي کلک عزم د چې آینده به دا ګناه نه کوم او استغفار ویل کیږي ملامتې ته چې انسان په خپل عمل باندې په خپل ګناه باندې ملامت وي خپېمانه وي دې ته ویل کېږي استغفار د استغفار باندې الله رب العزت ګناهونه معاف کوي علماء کرام ذکر کوي چې هر چاله استغفار پکار دی تر دې پورې وی که انسان مسلمان دی نو مسلمان لم استغفار پکار دی ځکه د نه بغټ ګناهونه کیږي کبیره ګناهونه او فرمایي که انسان نه دا یقیني چې زمانه خو غټه ګناه نه ده شوې نو فرمایي په غفلت باندې د استغفار کوي د نه څومره زندگی په غفلت کې تیریږي خو محترم وګوره نن دور کې داسې بنده به نه چې د هغه نه به غټ ګناهونه نه کېږي ځکه به داسې معاشره کې اوسېږو دومره د پستۍ معاشره ده چې بعد له ناخواسته زموږ نه ګناهونه کېږي زموږ له غواړم نه چې موږ د ګناه وکړو خو بغیر ارادې نه زموږ نه ګناهونه کېږي د استغفار په کتابونو کې ډېر زیات فضایل راغلي دي حسن بصری رحمه الله یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی یو پیره مجلس ته یو کس راغی تپوس ته کوي سوال کوي چې حضرت زمانه ګناهونه ډېر شوي دي ما ته څه عمل وښایه چې زما ګناهونه معاف شي حسن بصری رحمه الله وتا جواب کې ذکر کړو وی استغفار ډیر وایا ستا ګناهونه به الله معاف کی بل صاحب راځي خدمت کې حاضری کوي حضرت زما فصل دی د باران ضرورت دی چې باران وشي حضرت ہوتا جواب کې وہی استغفار وایا بل صاحب راضی ډیر غربت نه دی غریبی ډیر زیاته ده ما ته عمل خوایا چې دا غریبی ختم شي الله مال راکړي د حلالو امام حضرت حسن بصری رحمه الله وتا جواب کے ذکر کے استغفار وایا
دا قرنګ بل صاحب راځي اولاد نارینه مې نشته څه عمل راته وښایه حسن بصری رحمه الله ته فرمایي استغفار وایا الله رب العزت به نارینه اولاد درکړي څومره حاضرین او سامعین چې موجود دي د چام چې اولاد نه بهترین وظیفه حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیه لوی عالم دی موجود دی الله دی په عمر کې برکتونه واچي هغه ته یو صاحب راغی خپل واقعیا ذکر کوي چې یو جوان راغی ډیر زیات جړل چې حضرت زما د واده ډیر عمر وشو او اولاد من نارینه شته او نه زنانه اولاد شته پیر صاحب ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه ته جواب کې وایي یو عمل دی خو ډیر مشکل عمل دی او به کی که او به نه کی او ته حضرت ډیر دوايانې میکړي دي علاجونه میکړي عمل به څومره مشکلي ګران علاجونه میکړي دي عمل چار څومره ګران یو به کم او ته وی چې عمل دا دی چې د تهجد په ټیم کې با امتو ستا بی دوانه برا پاسه یو څو منټه مخکې او 10 چارندام به وکې ځان به مانځه ته تیار کې 2 رکعات تهجد مونځ به وکې 2 رکعات نفل به وکې او د هغې نه بعد به دواړه ښځه خاوند 100 پیرې استغفار ووایې که پوره ویلی شي دا ډېره بهتره ده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ویلی شي که صرف داسې وایي استغفر الله دام کافی دی 100 پیرې دواړه وایې 100 پیرې ته وایې او 100 پیرې د بیبي وایي وی دا مستقل وظیفه شروع کې الله رب العزت بدل اولاد درکې فرمای دغه نوجوان څه وخت بعد راغی الله یې زندگی بدله کړې وه وی ما ته جواب کې وی چې حضرت الله اولاد هم راکه او الله رب العزت راکې دو تبدیلی نور هم راوستی یو باقاعده تهجد او پابندی می شروع کړې ده داسې سحر نه چې زه تهجد پای کې نه کوم هر سهار تهجد کوم هر شپه او فرمایي دویم عمل هغه دا دی ذکر اهتمام می شروع کړی دی او ذکر زیات کوم ناست باندې ولاړه باندې هر ټیم دا الله ذکر کوم استغفار پکې زیات ویم نو محترم مونږ لا هم پکار دي د استغفار اهتمام کو د حسن بصری مولا سره یو صاحب موجودو وتوی حضرت مختلف قسمه سوالونه رااله یو قسم جواب ملاویږي ادي وجه صدا حسن بصری رحمه الله ته جواب کې فرمایي چې د الله رب العزت کلام ذکر کړی دی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا گناهونه په استغفار سره معاف کیږي نو چا چې گناهونه هغه ته استغفار وظیفه ورکړه وی دویم صاحب راغلی د باران لپاره چې باران وشي الله قرآن کې ورپسې فرمایي ويرسل السماء علیکم مدرارا تاسو چې استغفار وایې د بر نه باندې پټیم بارانونه کیږي مونږ استغفار پرې ښودی دی چې کوم وخت کې باران ضرورت دی باران نه کیږي محترمو د خپلو ګناهونو د الله نه
معافی غوښتل پکار دي، استغفار ویل پکار دي. او دارنګ الله یو پسې بات کې فرمایي وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، الله رب العزت بستاسو امداد کوي په مال سره، غربت به ختمیږي. استغفار چې څوک کوي وبنینا، الله به زامن ورکوي، زامنو په ذریعه به الله ستاسو مدد کوي. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، او الله رب العزت به تاسو ته ستاسو باغونو کې، ستاسو په فصل کې، ستاسو په پټو کې به الله رب العزت ښکلې میوې زرغونوي. محترم، د زیات استغفار ویل پکار دي. کتابونو یو واقعا ذکر کړی د امام احمد بن حنبل رحمه الله، په امامانو کې لوی امام تیر شوی دی، ډېر لوی عالم مو، لوی محدث او فقیه. یو پیره په سفر روانو، نا وخت شو، په لار کې یو مسجد په هغې کې مونځ وکړو، او هلته کې د شپې تېرولو اراده وکړه چې زه به دلته کې شپه تېره کړم. چې هلته کې مانځه نه بعد ایثار شو، د مسجد خادمو هغه د مسجد نه د بار د وتلو ورته ووایي چې بهی ته مسجد زه بندوم، تاله لګوم، ورونه را بندوم، صیبه ته ځان له غم کوه، وځه. دی په غم و فکر کې پرېوته چې دا څه بیټیم اټیم دی، بار به څه کوم، ما خو زه مسجد کې به ذکر تلاوت وکړم، او یو محفوظ ځای دی، دلته به دا شپه تور تیاره دا شپه به دلته تېره کړم. او ډېر بزرګ شخصیت و، د هغه شپه په ذکر اذکار کې تېرېدله. زما او ستا په شان دی، تش په خوب کې نه، د غفلت په خوب کې د هغوی اوقات نیکو اعمالو کې تېرېده. امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق راځي 40 کاله د ماسوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی. 40 کاله نو شپې غونډه شپې عبادتونه کړي دي، نفلونه یې کړي دي. ماوتا خو ماوستن وده شو د الله نافرمانۍ کې، او دارنګې سحرم اکثر جمم پاتې، مونځم پاتې. محترم فرمای امام صاحب سوچ بچار کوي، دغه دوران کې دا خادم سره زبردستی شور وکړه، وځه ګینې راکاږم بار د دې وباسم. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي زه بهر ته راووتلم، بهر چې رالم ماخوستن ناوخته ټیم دی، یو کس تنور باندې روټۍ پخوي. ما ولیده چې زه یخني ده او دا شپه به د تنور په خوا کې تېره کړم، خواله ورغلم، نوجوان نه مې اجازت وغوښتو چې ای نوجوانه زه تا سره دلته د اور خوا ته کېناستی شم؟ هغه ورته وایي حضرت بلکل مېلمه سړی زه خو دې پېژنم نه، راځه کښېنه، زما نه څه ځای خو نه خوړلی کېږي. وی ګرم اور و هغې ته ناستو، د نوجوان پیړه وی استغفار وی استغفر الله وی، پیړه بیا غزی روټۍ ته جوړی استغفار وی، په تنور کې ورلګی بیا هم استغفار وی، که کله روټۍ را نړی بیا هم استغفار وی. هر عمل کې استغفار وی لګیا دی. د استغفار نه بغیر جبه په بل عمل نه راځي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دی تپوس کی صاحبہ دا ته استغفار د کله نه وی؟ وی چې ډېر وخت وشو او عادت مې جوړ شوی د استغفار ویمه. او د استغفار فائدہ دا ده انسان الله رب العزت مستجاب الدعوات ګرځي. چې کوم که زیات استغفار وی دی چې دعاګانې کوي الله یې دعاګانې قبلوي. زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، کمې پکې دي، زمونږ ګناهونه دي. نو فرمایي چې ښه صاحبه دا راته ووایه
چې څه دعاګانې دې قبولې شوي هم دي که نه دغه نوجوان ورته وایي چې ټولې دعاګانې مې قبولې شوي دي چې زما څه ارمانی څه غواړم الله نه استغفار ویم او الله رب العزت ما دعاګانې قبلوي خو یو عمل داسې دی چې اوسه پورې قبول نشو او امید دی چې الله به هغه هم قبول کړي خو کیدای شي لږ وخت پکې الله رب العزت مقرر کړي وي څه عمل دی کومه دعا داسې ده چې دا اوسه پورې نه ده قبوله شوې وي حضرت تاسو ته به معلومي یو لوی شخصیت په نن دور کې اوسیږي ژوندی دی امام احمد بن حنبل نامه یې ده وی لیدلې مې نه دی او د خپل د کار نه فرصت نه میلاویږي ځکه دومره لرې سفر ورپسې نشم کولی بلا ورځې به مې خرابېږي لګي نو دې وجې نه زه د الله نه غواړم یا الله زما ملاقات د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره وکړي اوسه پورې دا دعا قبوله نه شوه امام صاحب خپل ځان ته رالنډ کړ او ورته وایي الله دې دا دعا هم قبوله کړه زه یم امام احمد بن حنبل زه قسم د چا پاته دعاګانې غواړي چې رب ما سره ملاقات وکړي نو محترمو الله رب العزت په استغفار سره انسان مستجاب الدعوات ګرځي دعاګانې به الله قبلوي الله رب العزت هر ضرورت الله رب العزت په استغفار باندې پوره کوي چې مونږ او تاسو د استغفار اهتمام شروع کو ځکه مونږ ټول ګناهګار یو لوی واړه ګناهونه زمونږ نه کېږي چې مونږ او تاسو د الله په دربار کې توبه طائب هم یو او سره استغفار هم وایو الله رب العزت موږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل را نصیب کړي دعا وکړئ یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي رب سموي او سمو واورېده موږ ته په عمل